چې کله یو سوال ختم شي بل سوالی کې منځ کې یو 2 منټه وقفه کوه، قلم کې دا د ګوتې لګي ایکسرسایز ورکولې. تا به مسلسل 1 غنټه لیکل کړي، انسان دې ستړی کېږي. جیب کې د سره ټافي وي، خیر ټافي کني لاړ شه کولر نه اوبه وڅښه، لږ ځان ریفریشمنټ وکړه. خو خبره نه چې چا سره ګپ شپ لګی څه چل دی او څه حساب دی. حال کې خبرې کول د اصول او د قانون خلاف دي. نو خپل لږ یو 5 منټ 2 منټ لږ ریفریشمنټ ځان تازه کا. بل سوال ته ولې چې مسلسل انسان لیکل کې ستړی شي، کله ستړی شي بیا ټیک شي ځان نشي لیکي، بیا ځان خلاصي. نو چې کله تم منځ کې یو 2 منټه لږ ځان ریفریش کې دوباره به بل سوال لیکل درته آسان شي. امتحان دوران کې تاسو پرچاجات هم کتلی شي، خو پرچاجاتو باندې به اعتماد نه کوي. دا ضروري نه چې پرچاجاتو نه سوال راشي. تا غون پرچاجات کتلی دی او چې کله پرچا رااله نه پرچاجاتو نه یو سوال نه دی راغلی. دی کتاب سره ته کوي څه پرچاجاتو کتلو نه مقصود دا دی چې تاسو د سوال حل کولو طریقه غي نزد کی چې دی اول عنوان څه قائم کړي به څه لیکلي. اگر چې زه تاسو ته لګیم خو بعض اوقات وی د سې چې پرچاجاتو کې یو خبره ډیر بهترین طریقې سره حل کړي شي وي کې دې چې زمانه ښه حل کړي وي، زمانه ښه انداز کې جواب لیکلی وي. نه تاسو پرچاجات صرف په دینیت باندې ګوري چې دې کې دا جواب طریقه دې څنګه حل کړي، څنګه دا عنوان کوي بیا څنګه دا تعریف لیکي، دا څنګه طریقې سره لیکل کی. نه د غینه د پرچې حل کولو طریقه از د کولو په نیت باندې پرچاجات هم قتل پکار دي. کله کله داسې وشي چې انسان ته एकदम د جوابات لیکلو دوران کې د استاد یو خبره را یاد شي او ډېره قیمتي خبرې پرچې کې لیکل پکار وي. نه ته به یو عنوان قایم کې فائدہ ٹھیک شو دلته بور سره مخ کې ولیکي چې قال الشيخ العلام الفلان چې کوم استاد دغه نوم بولی کې فی اثناء درس دوران کې مونږ ته دا خبره کړې و. که اردو کې لیکي نو حضرت استاد محترم فلانه درس کے دوران یہ بات بھی فرمائی تھی اب اور سولی کی. دی خبرې په ممتحن باندې دومره ښه اثر وي چې تصور نشي کوي. چې کله د فائدې عنوان لاندې تا هغه د استاد خبر ولیکل نو ممتحن ته د خبرې پیغام ورکو چې ما کلاس کې د استاد خبرې الحمدلله درس ولیدل ځکه هم دا خبره لیکلي فائدې باندې پوه شئ. بیا چې کله دویمه خبره ده چې بیا به عنوان کوم کې فائدہ نمبر بیا دي ته فائدہ نمبر 1 اور دا بشي فائدہ نمبر 2. عربی کې لیکه الفائدة الاولى الفائدة الثانية الفائدة الثالثة دغه دی طریقې سره بزي. خو که اردو کې لیکه نو فائدہ نمبر 1 فائدہ نمبر 2 فائدہ نمبر 3. استاد محترم نے بھی یہ بھی فرمایا تھا خبر ولیگا. فائدہ نمبر 3 استاد محترم نے دوران درس یہ مثال بھی بیان فرمائی تھی. نو ګوره څومره خې خبري. نو فائدې عنوان سره چې کوم استاد خبره ته یاد شي هغه لیکل د ممتحن باندې ښه اثر وي. دې سره کله کله طالب علم چونکه انسان د خامخا غلطي کیږي یو سوال کې به تانه مثال په تور باندې اسم کی تعریف او به بھی درته ویلي چې اس کی اقسام اسم کے اقسام ٹھیک شو کنه اور دریم بھی دنه وختي وي فعل کی تعریف. نو طالب علم کله کله جلدی کې دا جز حل کی دا حل کی دا ته پاتې شي زده دی ورته خو انسان کله کله جز پاتې شي. نو اوس کله تا دا دواړه اجزا ولیکلو دا دریم جز پاتې شوی دی. اخر کې چې کله تا د پرچی باندې یو نظر واچولو نو پته درته ولګی دا چې مانه خو د یو شی پاتې شوی دی. اس د پریشانی خبره نه ده، بالکل غبراو نشي. دلته ورته اردو کې ولیکي معذرت کے ساتھ ٹھیک شو کنا اول وہ مفی وڑی. عربی کی بولی کہ عفواً معذرت کے ساتھ اس سوال کا جز 3 مجھ سے یہاں غلطی سے رہ گیا ہے، لہٰذا آپ اس تیسری جز کا جواب صفحہ نمبر فلان پر ملاحظہ فرمائیں. تاسو صفحه نمبر ورکړی دی کنه ما تاسو چې صفحه نمبر په کاری غدا غوجه ده. صفحہ نمبر 10 پر ملاحظہ فرمائیں اور صفحہ نمبر 10 باندې بسولی کی چې سوال نمبر فلاں کا جز نمبر 3 مجھ سے رہ گیا تھا اس کا جواب یہاں ملاحظہ فرمائیں. نو ګوره استاد مدغه زین روچت کو کم زین رسولو صفحه 10 تا زما الته نغه چې دا اسم کی تعریف اسم کی اقسام دلته چیک کو فعل کی تعریف ته بغا 10 نمبر صفحه تلټ شل دی چیک کی تا د پورا 30 33 یا سوره حق ته جوړیږي غ نمبر بدر کی. خو کته دا شی زونه نه دی لیکلی هغه پرچی اخر کې د فعل کی تعریف لیکله. نو استاد خو دا اول سوال کتو غزین کې دا اول سوال پروت دی چې تا اخر کې بغیر د حوالی لیکل نو استاد به د فعل کی تعریف ودی نه چنه دی وخت دی علی اصلي لیکله کراس نشان بوله کې استاد 10 نمبر دی و جنازه کی او دې کې غلطي د استاد نه د ممتحن نه د غلطي د استاد چې تا د جز دلته لیکل پکارو تا نه پاتې شوی دی.
زما په دې خبره مې تاسو پوه شئ دې خبرې هم خیال بساتئ. بیا کله کله داسې وشي تاسو ته ما مخکې درس کې ویلیو چې کله کله یو سوال داسې چې هغې سره د نقشې جوړولو ضرورت وي. ټیک شو که نه؟ مثال په طور باندې لفظ بیا په دوه قسمه باندې یا به مفرد یا مرکب بیا مفرد په درې قسمه باندې دی بیا مرکب د اقسام دي. نه تاسو ته چې موږ چې پنسل به ځان سره ګرځئ ځان سره حال ته وړي هغې وجه دا ده چې تاسو به هغه نقشه اخر کې جوړه کړئ چې جی تاسو موږ نه دی جواب کې څه وخت دي هغه د نقشې کې مارته یوه خلاصه پیش کړې ده. نه بره چې کله دا نقشه ته جوړه کړه استاد چې کله د غونډ سوال چک کړي اخر ته راشي د نقشه وګوري بس ذهن ته غونډه خبره راغله چې طالب علم خو ډېر قابل دی ماشاءالله هلته یې لیکلي دي بیا دا نقشان جوړه کړي. نو استاد ستا لیکلو په ځای باندې به دې نقشې ته ډایرکټ راشي دې باندې به اعتماد وکړي نمبر یې به درته انشاءالله درکړي. نو ګوره ما نه نقشه وختي نه وه خو ما دې وجې نه جوړه کړه چې استاد ته پته ولګي چې الحمدلله دا سبق ما ته دومره مستظر دی چې سره د نقشې دا زه لیکلی شم. نغې به ډېر ښه اثر وي. او پنسل سره ځکه جوړول پکار دي که یو ځای کې تا نه نقشه غلطه شو چونکې زه به نه جوړی نه تا ته به بیا ربر سره بې وران کې دوباره بې ولیکي او که هغه قلم سره د لیکلي نه بیا به دوباره وایټنر استعمالوه دوباره بیا جوړو نه ډېر د سړي کافي وخت ضایع کېږي. دې خبرې به هم خیال ساتئ. کله کله داسې وي خاص کر تاسو کې هغه طلبه چې کوم عربي کې پرچه حل کوي تا عربي عبارت کې یو لفظ ولیکلو فور مثال فور ایگزامپل تاسو ولیکلو النقع استاد سره خو لغت هلته نشته چې ځان سره فیروز اللغات او یا منجد د وړي هغې کې بیا ګوري. نو تاسو به چې کله یو مشکل لفظ ولیکئ عربي کې یا یو اردو کې نو هغې باندې به یو حاشیه ولیکئ داسې ورکوټي شان او ښکته به بیا دغه ځای کې چې کله پرچه بالکل اخري کرښه ده هغې کې به ولیکئ النقع گرد و غبار. ګوره ما استاد څومره اسانه که چې د ټکې ما لیکلی دې معنا دا ده. نو استاد چې کله دا سوال چې کوي هغه چې کله دلته کې تحشیه وګوري خامخا به ښکته راځي ښه د دې معنا خو ګرد و غبار ده. کله کله انسان ته یو آسان لفظي معنی نه وي زده نه دا به تاسو کوئ چې کله مشکل لفظ ولیکئ هغه به بیا تاسو حاشیې کې د هغې معنا لیکئ. دې پسې اهم خبره دوه شیزونه دي. یو دی خوشنویسی اور یو دی صاف نویسی. دا زما اصطلاحات کې دي چې ټیک هم نوي خو بهرحال تاسو په یو عمر باندې خوش نویسی هغې ته وایي چې چا خوشخطۍ کړي لکه موږ الحمدلله تاسو یو کوشش کوو چې تاسو د لیکي ټیک شي دې ته ویلی کېږي خوش نویسی. او صاف نویسی دې دواړو کې فرق دی. که چېرې تا خوشخطۍ کړي بیا لیکل کې نه ته خوش نویسی خو صاف نویسی دپاره د خوشخطۍ ضرورت نشته خو ستا لیکل صفا وي ډېر کاږه واږه ډېر یو بل ځای کې کټینګ اور دا مارکر اور دا وایټنر اور مړه چې کم رنګ تا سره د غونډ د پرچه کې موجود دي نه دا ضروري نه ده. کچره خوشنویسی او صاف نویسی دواړه وي دا کمال دی د انسان د بهترین طالب علم دی. که بیا خوشنویسی نه او صاف نویسی و دا ډېره لویه خبره ده. خو کچره خوشنویسه وي خو صاف نویسی نه وي هر ځای کې کټینګ هر ځای کې ګډوډ لیکل نه دی خوشنویسی بیا هیڅ اثر په ممتحن باندې نه وي. نه تاسو د خپل پرچې کې که خوشنویسی او صاف نویسی دواړه وي ډېره ښه خبره ده. که خوشنویس نه نو صاف نویس خو یې که نه د صفا لیکل خو تا لاس کې شته که نه چې بې ځای کټینګ نه کوې بې ځای مارکر ډېر نه یوز کوې نو دا ستا لاس کې دي د پرچې کې به د دې خبرې هم خیال ساتئ. اور خوشنویسی کې درو شیزونو اهم کردار دی. ټیک شو. یو هغه لاین چې هغه بالکل عمودي دی چې کوم ته انګلیش کې ورټیکل لاین ویلی کېږي. دویم قسم دی عرضي داسې لاین ول دی ته هوریزنټل انګلیش کې ویلی کېږي. او دریم شیز دی دایره چې کم طالب علم دا درې شیزونه ټیک شو هغه خوشخطۍ زده کړه هغه ته د خوشخطۍ کولو بیا که استاد نه کوي ډېره ښه خبره خو چې دا درې شیزونه ټیک وي نو هغې طریقې کار دی چې روزانه یو سړی داسې کې 100 کرښې ولګي بیا 100 کرښې داسې بیا 100 کرښې داسې او بیا 100 کرښې داسې اور 100 ورکوټي دایرې روزانه جوړي انشاءالله ثم انشاءالله لږ وخت کې به دې لیکي برابر شي. نو خوشنویسی اور صاف نویسی کې د دا درې قسمه کرښو ډېر اهم کردار دی. دا تاسو فارغ وخت کې ځان سره لږ پریکټس کوي. بله خبره دا چې پرچه کې به خلیزې هسې فضول نه پرېږدي. زما به دې خبره تاسو پوه شئ خلیزې به نه پرېږدي ضرورتي کم ځای کې خو خیر ده خو چې ضرورت نه بغیر د ضرورته فضول خلی صفحې پرېښودل دلته سوال ختم شو دلته نیمه پرچه خالي ده دا ما پرېږده دلته هم ولیکه جوابي کاپي کې ولې دا ځای پرېږدي بلې صفحې نه شروع کوي بس هلته کې ډایرکټ ورسه ولیکه الجواب عن السؤال الثاني جز ورسه ولیکه سوال شروع کړه. ولې چې فضول کله چې
اسه خلیزه پرېږدي نو دی په ممتحن باندې ښه اثر نه وي. بل سوال کې تانه 3 اجزا وخت دي. یو ایک دی اسم کی تعریف، بیا 2 دی اسم کے اقسام، بیا دریم دی فعل کی تعریف. او بځای کې مې سوال ختم دی. نه چې کله اول جزوري کې بیا به منځ کې د ورکوډي شان کرخه ولګي، چې کله دویم جزوري کې بیا منځ کې کرخه، او چې کله پورا سوال مکمل شي بیا به پورا کرخه ولګي. دا استاد ته ممتحن ته زه پیغام ورکوم، د نیمه کرخه نه ما دا پیغام ورکو چې جی د جز اول مکمل شو، او چې کله دا نیمه کرخه بیا وکتل دینه ما ورته دا پیغام ورکو چې د جز ثانی یعنی د دویم سوال نمبر 2 چې کم د دې جز دی د سوال وشو، او سوال نمبر 3 د بعد چې مکمل کرخه مو لګول دی کې ما ورته پیغام ورکو چې مکمل سوال وشو. نه کله چې جز ختم شي بیا نیمه کرخه منځ کې، او چې کله مکمل سوال ولې کې بیا به سکی بیا به پورا کرخه لګي. دی باندې تاسو پوښتنه ګوره زه استاد سره هر ارزه کې گایډنس ورکوم، غو پویم چې دا زدي طریقې سره حل کوم. اور د نورې باقی چې کمی خبرې تقریبا دا ما تاسو ته عرض کړي دي چې سوال کې به تاسو بالکل نمبر نه بدلوي. دا مو درته ویلي السؤال الاول یا صرف الجواب الاول، دا عربي اصطلاحات او اعتبار سره غلط دي، دا هم ټیک نه دي. او چې کله سوال پوره شي نه اخر کې بولی کې الحمدلله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، روایت کې چې کوم راغلي دي. او کدان عزت درته وما ذلك على الله بعزيز، کدان درته نو ځان والفجر یا نه والعصر ان الانسان لفی خسر، بس دان کفی دی. دې خبره باندې پوه شئ. دې سره ستا تقریبا بس پرچه ختم شو. اوس اهم سوال دا دی چې تا ته یو سوال نه زغی کې بس کوي. دا اکثر طلباو ته ډیره غټه مسله ده چې ما ته سوال نه وځه ما پرېښی دی، بالکل به پرچه کې سوال نه پرېږدی، او دا کیدای نشي چې پرچه کې تا ته سوال نه ویزه. تا ته څه نه څه به سوال په باره کې خامخا زده وي، خو چونکې تا ته طریقه زده نه، تا کې جرأت شته نه هغه سوال ته نشي حل کوی. زه به دې خبره تاسو پوه شئ. اوس ته هغه سوال طریقه خیم چې هغه بالکل تا ته نه زده دی، خو هغه به بالکل نه پرېږدي. کله کله داسې وشي چې تا ته وایي استاد چې کوم سوال دی هغې کې لیکلي وي چې دې عبارت ترجمه وکړه، عبارت کا ترجمه. اوس ته دومره پریشان یې چې د عبارت ترجمه خو ما ته نه زده ده، زه څه وکړم؟ بالکل ګبراوېږم. د ترجمې 3 قسمونه دي. پهلا قسم دی لفظي ترجمه. څه ورته ویل کېږي؟ پہلا ترجمه قسم دی څه دی؟ لفظي ترجمه. دویمه معنی ده با محاوره ترجمه، دویم قسم. او دریم قسم دی آزاد ترجمه. ٹھیک شو؟ زه تاسو ته یو عبارت وایم. قبل البعث یا قبل البعثه کان اناس ينتظرون الهدى، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته نور غل خلکو انتظار کولو چې یو حدیث سړی راشي، یعنی هدایت کولو چې موږ ته صحیح لار وخی. نه که اوس لفظی ترجمه کې نه دا ویلي چې بعثت سے پہلے انتظار کرتے تھے لوگ، انتظار کرتے تھے کسی ہادی کا. د بالکل لفظ بلفظ ترجمه شو. او محاوره با محاوره ترجمه بھی څنګه کو؟ با محاوره ترجمه بھی دسی شي چې بعثت سے پہلے لوگ کسی ہادی کے آنے کا انتظار کرتے تھے. آزاد ترجمه کې استعلاس فل آزاد دی. آزاد ترجمه کې دوری کم شي جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ہادی آ جائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. فرق شته کا نشته پکې. نه کچره عبارت ته لفظي ترجمه زو لفظي ترجمه ولیکا، که لفظي نو به محاوره ولیکا، که به محاوره نه آزاد ترجمه خو استقبال لاس کار دی کنه. خو سوال به بیا هم نه پرېږدي، ترجمه به داسې حل کوي. دویم دا چې اعراب ته نه وخت وی چې دی باندې اعراب ولګاو. نه دا نه چې ټول ټکی فور ایگزامپل زیدون راغلی دی، نه دا نه چې ته ولیکې زیدون، بالکل اخري ټکی باندې صرف اعراب باچي چې دی باندې یا زما ده یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، صرف اخري ټکی. مفردون شرالون اخري صرف دال باندې به مفردون تنوین واچي، نور مکمل لفظ باندې ضرورت نشته. البته که مجهول ټکی راشي، مثال به تور باندې تا ضرب لیکلی، اوس دا ضرب ده که ضرب نه، دلته کې بیا خیر دی که مجهولی نه بیا په اعراب واچوه چې استاد ته اسان وي چې دلته کې مجهول زما مراد معروف مراد نه دی. دې خیال بساتئ. کله کله داسې وشي چې د الفاظ و تحقیقی در نغوختی اس کی صرفی اور نحوی تحقیق کرے. داسې رضی کنه اکثر پرشه کی او چې راشي بیا د سوال طالب علم پرېښي چې دا ماته نه زده. صرفی تحقیق او لغوی تحقیق ټول آسان کار دی. تا دا هم پته چې باب افعال متعدی وي او ثلاثی مجرد کې لازم دی. انفعال کې د متصل کېدو ماده ډیره ده، اور باب تفعیل کې مبالغه زیاته ده،
اور باب تفاعل کې تکالف ډیر دی. دا تاسو خاصیت اباب کې د ثانی ولا مرګري لګي دي تاسو وای نه چې کله یو ټکی رالو د خپل طرف نه باب افعال نه ولیکه اور سره مخ کې ولیکه جب باب افعال سے آ جائے تو اس کا معنی متعدی ہو جاتا ہے. دا ته نشي دیږي. اور جب تفاعل سے یہی لفظ آ جائے تو اس میں تکلف پایا جائے گا. نو ګوره ته یو ټکی نه اوس دا خو چې استاد ذهن کې دا خبر شته دي نه الحمدلله تا کافی حد پورې هغه چې کم صرفي تحقیق یا لغوي تحقیق یا نحوي تحقیق او د سنه درجه کې ولیکلو. نه دې خبرې به لږ خیال ساتئ. او بل دا چې کم سوال درته نوي زده هغه به ابتدا کې یو مقدمه ولیکي. دومره خو به درته پته لګي چې دا د فلانکي کتاب ټکی دی یا فلانکي کتاب عبارت دی. فار ایگزامپل یو سوال راغلی د کافی نه او تا تزدانه یا ہدایت نحو نه راغلی یا قدوری نه خطور باندې پوهیږي نه. خو شروع کې خدا لیکي شي کنه چې اس عبارت میں حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب مختصر القدوری میں جو کہ فقہ کی ایک بہت اہم کتاب ہے اس عبارت میں فرماتے ہیں سو کرخیمه ولیکلی دو کرخیمونه جوړی کی. حالانکه ماته عبارت نزده ندیو جنا تاسو ته چې کله هم سوال راشي بالکل ما پرېږدي غنه سنه سری کل ور باندې کوي او کې یو نقطه وګوره چې دې کې دا نقطه ده هغه باندې ته سری کل ځان غالي کا. خدا ظلم ما کوي چې نه وختي مثال په تور باندې د صلات ولا مسائل د موز ولا او ته لګي زکات ولا مسائل کې دا خو ظلم دی. خموس مبارک ابتدا ته خامخا دومره څه پته وي هغه کم اختلاف ته غالي خا کبیا ته اختلاف پته نو چې امام شافعی مولا دی کې څه کول دی امام رفاع مولا څه کول دی یا نور ائمه څه کول دی. نبی بولی کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں اور بعض یہ فرماتے ہیں. بعض کی امام رفاع مولا هم رالو امام شافعی مولا هم رالو کرانا غلو اختلاف درته پته شته خو ائمه کرام نمونه درته نه یاد. نبی بولی کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں اور بعض یہ فرماتے ہیں نه دا غرانګي. او بل پرچی کې چې کم طالب علم ډیر زیات رزق خلی رزق مطلب دا چې ډیر زیات جرأت کی غته ډیر نمبر ملوي ولی دا د استاد ضرورتیا او استاد جرأت سره د سوال ډیر کار دی چې ته جوابات او بهترین لیکل وکي. ندیو چې نه دی خبرو خیال ساتل پکار دی. پرچی کې به رزق خلی لیکل وکاو چې کم خاص کر د سوال نویزدا. اخیری پرچہ حل کرنے کے بعد چې کله تا پرچہ ولیکلا تا سره کم اخیری 10 منټ پاتې شي خامخا په دې پرچی باندې نظر ثانی کاوه. نظر ثانی باندې تاسو پوهیږئ جی یو سرسری نظر باندې تیر کا. کله کله تا نه یو نقطه یو ځای کې پاتې وي مثال په تور باندې مجرم په ځای تعالی کړی دی دا نقطه د نه شوري نه محرم د جوړ کړی دی احرام ولا سړی نو تا ته چې کله څنګه پته لګي چې مانه دا نقطه پاتې دی یو نقطه د وجه مجرم د جوړ دا نقطه په کار ودل د خطانه پاتې شوی دا یا نقطه نو په کار تا چوری نه محرم نه د مجرم جوړ کړي دا نقطه په وایډنر سره یا ور سره ست طریقې سره کټ کی یا ور کوډیشن کراس نشان واچو د سي دا نه چې بیا د وایډنر رخصي ټایم ځای کی کله کله وی د سي انسان نقطه پدې کی کنه پدې کی نه د سرسری نظر کې به نظر ثانی کې به یو کار داو کې چې د غونډې بر کټایم د سره ډیرو بل استیاب یو ګره کني کم از کم 10 منټ په نظر ثانی ته ورکې د نظر ثانی سره ستا نمبر 50 نه 80 ته رسیدي شي. کله کله اکثر نظر ثانی کې دا وږي چې او هغه جز خو مانه پاتې شوی دی هغه ته پته کم ځای کې لګي نظر ثانی کې درته پته لګي بغیر د نظر ثانی درته پته نه لګي. دویم کار بداو کې چې صفحات په برابر کې تاسو نمبر ورکړی دي کنه صفحات نمبر مو شروع کې ورکړیو کنه صفحه نمبر 1 2 3 8 پورې خاصه پرچی کې دنه وي بیا ور سره 9 10 ټچ کا بیا 11 12 13 14 دسي مزل کو صفحات برابر کا بیا به ځان سره کوشش دا وکړه چې خپل سټیپلر وړي کله کله کې اکثر د حال کې سټیپلر وي خو بیا هم که خراب نو هغه برابرې کې صفه بیا سټیپلر کې خپل اور باندې سټیپلر ورغو درېزه یو دغه ځای کې سټیپلر دغه ځای کې الله دې نه کې کال د کستانه یو پرچا لاړه یو اضافي صفحه د ورګه شنو 50 نمبر 20 نمبر 30 نمبر د ځای کې نغمه خیال ساتي چې د سټیپلر خو مضبوط دي چې زما صفحه زین شي. بل دا چې کشف الحضور باندې دستخط کول تاسو وفاق ولا کم ملګری دي لکه دلته موږ څنګه چې هغه پرچا تاسو جمع کې به یو دستخط کوي هم دغه رنګ دستخط دلته وفاق کې هم کیږي هغه کې ستا حاضری لګي چې آیا دانن رغله او حالت کنه دی رغله هغه باندې ستا د پرچی سیریل نمبر درس دینه وفاق ته پته لګي چې سبا ستا پرچا ورګه شو نو غو ته پته لګي چې دا خو حال کې وو خو د پرچا ولې ورکه ده یا تا پرچا تلی دلته د زرینه لګوري الله دینه کې الله کې غیر د نمبر 0 نمبر ولګي چې دا پرچا بل حل کړي ځکه دستخط نه دی کړي نو د پرچې نه پس د خبرو خیال ساتل پکار دي. بل اهم شی پرچې حل کولو د بعد مطمئن بنه کې نشي ماډي راخه پرچا کړي هغه اعمال صلات حاجت دعاګانې اعلان وختل چې الله پرچې حل کول زما کارو ما پرچا حل کا اوس نمبر را کول استا کار دی الله ما ته کمیابی نصیب